أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف من محبت سره اللهم صل على سيدنا ومولانا ومرجانا ومعوانا محمد رسول رب العالمين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا خاتم النبيين گرامی قدر لرے نزدین راتلنکو مشرانو کشرانو نوجوانانو سپینگیری بزرگانو مہمانانو میزبانانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هر کلی ویم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما عزتمندو جمعه مبارک ورځ او ربیع الاول شریف 1445 هجری درېمې میاشتې نن 5 تاریخ دی ډېره بابرکته میاشت تاسو ته ما تېرې جمعه کې بیان کړی و چې دې میاشتې چونکې نسبت نبي علیه السلام سره دی پکار دی چې دا کل میاشت د نبي علیه السلام صفت سړی وکړي نن به قرآن مجید فرقان حمید 2 ټکو متعلق زمونږه انشاءالله په دې مختصر وخت کې تقریر ډېر څه به تاسو زده کړئ او ډېر څه به تاسو ته میلاو شي خو په توجه سره کښېنئ سوره ضحا په مکه مکرمه کې نازله شوی صورت دی 11 آیتونه دي پکې 11 آیتونه او دا قرآن کې واحد یو داسې صورت دی چې څنګه په سوره اخلاص کې خالص توحید بیان شوی دی دقسې په سوره ضحا کې خالص رسالت او د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم شان او عظمت الله بیان کړی ویسے قرآن تلاوت اسے ہم کول پکار دی نبی علیہ السلام فرمائی کم سڑائے چشپے لس آیتون تلاوت کی فرشتے دا سڑائے غافل خلقوں کی نہ لکھی دے اللہ یاد نہ غافل خلقوں کی دا سڑائے نہ لکھلائے کی جسوک لس آیتون ہوا اشپے نو سوره ضحا کې 11 آیتونه دي دا آیتونه خامخا شپې وایو نو لسو په ځای به تاسو 11 وایئ نو انشاءالله غافلو په خلقو کې به نه شمارلی کېږي بل دې نه علاوه د سوره ضحا ډېر زیات فضایل او برکات دي بادشاه عمر بن عبدالعزیز نه یوه ورځ یو غلام ورک شو وتښتېدو هغه غلام ډېر تابعدار او ډېر امانتدار ایماندار سړی و دوی چې څه په طریقې خو چې دا غلام ما ته واپس راشي نو عالمانو نه یې تپوس وکړو وایي داسې وکړه سوره ضحا ذکر وکړه سوره ضحا تلاوت وکړه نو دی کېناستو سوره ضحا تلاوت یې وکړلو نو هغه غلام بیا واپس د خواته راغی علما فرمایي چا نه څه ورک شي واورئ چا نه څه ورک شي ورک یې وشوه غلا یې وشوه چا څه ترې پټ کړل یو زلزله دی په یو مجلس کې خبرې به نه کوي قبلې ته د مخکې سوره ضحا دې ووایي نو الله به دا ورک شی ورته را پیدا کړي او چې چا هم دا شی پټ کړی وي نو د میخونو شانتې میخونه به په بدن ښخ شي چې تر څو پورې دا شي ستا پورې را رسولی نه نو دا ما له طرفه تاسو ته یوه تحفه د اجازت دی بل چاته هم خیلی شي سوره ضحا زر ځله څوک په یو مجلس کې ووایي 11 آیتونه دي نو الله بیا ورک شي زه ورته را پیدا کړي دې صورت په شروع کې الله 2 قسمونه خوړلی دي الله فرمایي والضحا واللیل اذا سجا تقریبا سلوی خورز وحی رانغا وحی سلسله منقطع شوا
چې وحی سلسله منقطع شوه وحی نه راغه نو مکې کفارو خبرې شروع کړې چې محمد خپل رب پرېښو کم رب چې وحی ورته رالیږله او دوی چې دا الله له طرفه ما ته راځي پرېښو څلوېښت ورځو بعده الله دا پوره صورت نازل کړو الله فرمای والضحى واللیل اذا سجا ما دې سحر د ساخت په وخت باندې قسم وي واللیل اذا سجا ما دې د شپې په تیارې باندې قسم وي الله دا دوه قسمونه ولې وکړل او بیا پسې فرمای ما ودعک ربک وما قلى ای زما محبوبه د ستا رب ته پرېښودی نه دا والضحى واللیل اذا یې ولې راوړل او دا سخت ذکر یې ولې وکړلو څنګه چې موسی علیه السلام په ورځ کې دلیل پیش کړو د څه دلیل فرعون سره مقابله وه جادوګر یې راغونډ کړل 15,000 یو روایت کړی 70,000 جادوګر یې راغونډ کړل سخت په وخت باندې مقابله وه دا وخت ډېر فضیلت وال وخت دی نبی علیہ السلام فرمایي د انسان بدن کې 360 اندامونه دي دا اندامونه دي او په هر اندام په هر جوړ باندې صدقه ده او څوک چې سخت 2 رکعاته نفل وکړي د کل بدن له طرفه به دا صدقه ادا شي او نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې 12 رکعاته سخت نفل وکړي کم 2 دي او زیات 12 دي نو الله رب کریم دغه انسان لپاره جنت واجب وګرځي او کوم انسان چې دا غواړي چې په روزۍ کې مې برکت شي نو هغه د 2 رکعاته اشراق کوي او کم از کم 2 رکعاته چاشت نفل دی کوي زیات 12 رکعاته دي نو ان شاء الله په روزي کې به برکت نو سخت په وخت کې موسی علیه السلام فرعون سره مقابله وا فرعون دومره جادوګر راغونډ کړي په لختو باندې په پړو باندې او بیا اوښانو باندې رسۍ پړي راوړي او جادوګرو منتر په اوې خلکو ته سترګو مخه هغه ماران جوړ شو موسی علیه السلام تعالی فرمای القی یا موسی اے موسی ته هم اوس دا خپله لخته واچوه چې موسی علیه السلام خپله لخته پرېښو نو غټه اژدها مار ته جوړ شو او په یوه نوړۍ کې دا ټول وخوړل نو الله فرمایي اے زما محبوبه موسی علیه السلام ته مې چې په کوم وخت کې فرعون باندې غلبه ورکړله ما د په هغه وخت باندې قسم وي ته ما نه یې پرېښودی ته خو زما محبوب یې دې له جاته الله د سخت وخت قسم وخوړلو او دویم واللیل اذا سجا ما دې په تکې تورې شپې باندې قسم وي الله دا ولې وفرمایل مفسرین سبل الهدى والرشاد الفرید او دین علاوه شمائل ترمذی په دې کې دا حدیث موجود دی الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ته الله دا شپې باندې قسم ولې وخوړلو فرمای موسی علیه السلام ته مې په ساخت کې غلبه ورکړله او اے محبوبه ته مې معراج ته په لږ شانتې وخت کې آسمانو ته په تورې شپه کې وخېژولې بغیر د رڼا اے محبوبه سدرة المنتهى ته مې ورسولې سدرة المنتهى باندې جبریل پاته شو مخکې نشي تللی نورانیت نه وزرې سوځي بیا ته په رف رف سورلی باندې ما کېنولې او په دې تورو تیارو کې اے محبوبه ته ما جنتو ته ورسولې او جنتونو منازل حورو غلما قسم ځایونه عرشونه مې در باندې وکتل اے محبوبه دې تورې شپې په تیارې باندې مې د قسمې ته ما نه یې پرېښودی دې له جاته الله یو ځل د سخت اولني وخت قسم وخوړلو او بیا یې د شپې تیارې قسم وخوړلو یو روایت کې راځي چې دلته له والضحی نه مراد چې دی هغه د نبی علیه السلام امام رازی په تفسیر کبیر کې په 9 صدۍ کې تیر شوی دی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې والضحی نه مراد نبی علیه السلام مخ دی
اللہ فرمائی والضحا، اے محبوبہ ما دستا پا دے ورز پشان پڑکی دن کی مخ باندے قسم ہوئی. نبی علیہ السلام مخ مبارک سنگیو، مخ مبارک. کتابون اگورے، شمائل ترمیزی اگورے، سبل الہدا اگورے، نبی علیہ السلام کم اوصاف خاص دا مخ پا اوالے سر ذکر کری دی. حیران بپاتا شے سنگ اللہ خیستہ محبوب، سنگ خیستہ محبوب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیستہ پڑک کون کے تندے و خکل رنا بتراوتا. او دا روز مبارک دا محبوب پشان دا لیندو تک تور ویخت، لیندو پشان تاو شوی او غٹی غٹی روزے او نرائی شانتے کٹ شوی لکا جوڑے کڑی دی چوی. او دا سترگو مبارک و بانا چو دا انتہائی اگد او تک تور، او دا سترگو دا میس کے کم تور چی دی دا دی نبی علیہ السلام تک تورو، او دا سیڈو تا کم سپین چی دی دا دمر سپین و چی سپین والن بے رنا کولا، او بیا دا سترگو کم کناری چی دی دا قدرتی تک کس ریوے، او دا سے بخکارا کے دولو کہ اللہ محبوب چو اوس پسترگو کے رانزہ لگولی، دا سے بخکارا کے دو. او دا روز مبارک دے اللہ محبوب ملاوے، دا سے احادیثو کی ہمشتا چنوے ملاو. نو علماء فرمائی دے تدبیق سنگے، فرمائی لرے میز با دے ورطاو قتل نو ملاو بخکارا کے دے او چی نزدے با ورغی نو دا روز بے ملاو نوے. اللہ اکبر. او دل تتاسو دیر خلق دسی وی دلتا دے اللہ محبوب یو رگ بخکارا کے دو چھ محبوب با پا جلال کے را گئے نو دا رگ شینوالا با پڑک وحلو دے محبوب پا تندی کے. او پوزا مبارکا اڑکوٹے خکل اوچا تشوے نرائی، او نبی علیہ السلام دے پوز مبارک پا دی زیبان دے با ہمیشہ رنا پراتا ہوا، ہمیشہ با رنا پراتا ہوا. اللہ اکبر. خیستہ گول اننگی او دے محبوب شونڈے نرائی تک کسرے شونڈے وڑا خیستہ خلا اللہ محبوب. پستا بوے چی ما دے صرف دے خلیتا قتلو، او گیرہ مبارک خکل گانا گیرہ رنگینا گانا گیرہ خویوہ قبضہ یو موٹا گیرہ چدے دا واجب دے، یو موٹا گیرہ خکل دا سینہ بیدا سینی والے و. او اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا سے اللہ یو صورت ورکڑا ہے، دا سے اللہ یو خیستہ مخ ورکڑا ہے چو دیر خلق دا سے وہ چو صرف اللہ محبوب تبعو قتل صرف پا کتو باندے بے ایمان راو دے. لکہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عرض کئی قربان کا تا چاہتا قرآن آیت پیش نکے، تو چاہتا معجزہ پیش نکے، دیتا نبوت تے پارا صرف دا دلیل کافی دے اے اللہ محبوبہ چھ سوک دستا مخت او گوری نو پتہ لگی چھ دا عام سڑائے نا دے دا دے اللہ نبی دے، دا دے اللہ نبی دے. او فرمائی دیر دا سے خلقو چھ اللہ محبوب پا کتو سرب کلمہ اویل او دیبا مسلمان شو صلی اللہ علی محمد، صرف پا کتو باندے با مسلمان شو. اللہ محبوب بیا وقتلو پا کتو باندے بے مسلمان شو. اس میں کتاب کتو چا حضرت حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام دا سینے پا وقت کے دا پیو رضاعت پا وقت کے اچھت کڑائے دے او دو کالے زان سر وساتلو. نبی علیہ السلام مور بی بی پیغام راولے گلو بی بی آمنے چا زما زوی ما تراولا چا ویوینم نو دیر اخیستا دے پلار کے حبش و خلقو وقتلو، حبش و خلقو چو وقتلو و اداک عام سڑائے نشی کے دائے واللہ نبی جن مونگ اللہ قسم خرچ دا دے اللہ نبی دے، دا دے اللہ نبی دے. دا سے شان، دا سے مقام او دا سے عظمت ورکڑا ہے چھ صرف او صرف نبی علیہ السلام پا مخ مبارک باندے کتابوں نے لکھا ہے شوی، صرف پا مخ باندے اللہ خپل محبوب تا کم مخ ورکڑا ہے. ولی اللہ قرآن کے اسے قسم خون پہ باندے خوری فرمائی والضحا ما دستا دا چاشت وقت پشان کم رنا چھوی دک کشان تے رنا وال پا مخ میں دے قسم ہوئی. اللہ فرمائی
او بیا فرمای واللیل اذا سجا ما د ستا په تور عنبري زلفو باندې قسم وي. الله محبوب ته داسې الله تور ویښته ښکلي زلفې ورکړې چې په مخ باندې بیا راواچولې نو بلکل تیاره بیا جوړه کړه، تکې تورې زلفې ښایسته ویښته. الله محبوب ویښته داسې با اثره ویښته چې صرف خلکو به هغه وکتلو وایي دا عام سړی نشي کېدی، دا د الله نبی دی. او اوږو په منځ کې لیکلي و محمد رسول الله، محمد دی الله رسول دی. حضرت سلمان فارسی چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته تشریف راوړو نو د یو ځل کجورې راوړې، وایي دا تاسو ته تحفه، وایي نحن انبیاء مونږ انبیا نه قبلو چانه تحفه نه قبلو چانه هدیه صدقه نه قبلو. واپس کړې څو ورځو بعد بیا راغی، وایي دا مال طرفه تاسو ته هدیه. نبی علیه السلام واخیستلی. اوس ګرځي سلمان فارسی، الله محبوب یوه ورځ کمیس مبارک باسلی دی او څادر یې په اوږو اچولی دی. سلمان فارسی راغی، کله یو خواشي کله بل خواشي. الله محبوب ورته فرمای ای سلمان فارسی کمې نښې دپاره چې ته رالیږلی شوی راشه، درېیمه نښه هم په ما کې وګوره، زه د الله نبی یم. حضرت سلمان فارسی چې وکتلو خپل تندی پکې خو ښکلی کړو او لا اله الا الله محمد رسول الله. ما خو دې نښې دپاره او دې علامتونو دپاره 200 کاله د راهبانو عیسایانو عالمانو خدمتونه کړي دي. اخیر کې ما ته یو عیسائی راهب وویل چې بس په ځمکې مخ باندې بل د عیسایانو عالم نشته دی، اوس د نبی آخر الزمان ظهور وخت دی، دی به ظهور کوي او بیا به دی مکې نه هغه کجورو وال ښار ته مدینې ته هجرت فرمایي. نو ای د الله محبوبه زه ستا پسې له فارس نه له ایران نه راغمه، په لار کې زه څو ځله خرڅ شوم، زه ښه مالداره سړي زوی یم، خو ستاسو دپاره زه غلام جوړ شوم. ما وی غلام دی یم خو چې دوی زیارت وکړم او کلمه یې ووایم. نو ما عزتمندو شاعر فرمای دیدن د سر په سودا کېږي چې سر لرې خاورې به وکړي دیدنونه. الله محبوب مینا محبت چې دی دا صرف د خولې شیز نه دی، دا باقاعده یو عمل غواړي چې خپله زندگی د الله محبوب سنتو مطابق سړی تیره کړي، خپل یو لمحه د الله محبوب سنتو مطابق تیره کړي.